پوه شولې که نه دغه د ماسپښین وخت دی ته پکې مونځ کولی شي که ته وایې چې جومات نشته یا ماته وخت نه دی معلوم خیر کې به 10 منټه یا 15 منټه مخکې یا وروسته د اذان نه مشکل نه پیدا کوي. دویمه خبره دا چې یو سړی د هغه سړک په خوا کې یو ځای دی په هغه کې مونځ شي کولی یا پارک وغیره کله چې داسې ځای چې په هغه کې ستا په مخه باندې زنانه نه تېرېږي یا یو سوتره وغیره یو څیز د مخې ته ایښودی بالکل جواز لري. اکثر وروڼه دا وایي چې یاره دلته د یهود نصارا د سپي ورسره ګرځي نو دا بول میتیازې کوي نو دې وجې نه موږ هغه په دې ځایونو کې مونځ نه شو کولی. دغه خبره هم په هغه صحیح حدیث کې راغلې ده. یو ځل نبي صلی الله علیه وسلم ته صحابه وویل د الله رسول د سهار کې موږ د جومات کې مونځ کوو د شپې سپي راځي په دې کې میتیازې کوي. د الله نبي صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې کله په دغې بول چې دا سپي وکړي په دې باندې دغه هوا ولګېږي دا وچوالی پیدا کړي د دې نجاست ختمیږي. هر څه نجاست په اوبو سره نه ځي بلکې ځینې وخت کې دغه هوا چې ولګېږي دغه ځای وچ کړي د دې نجاست قاری صاحب سلام ورسېږي ټولو ته